اخري حدیث د بیانوم. اخري حدیث د ما محترمو حدیث کې راځي چې کله انسان په قبر کې کېږي او دی انسان په دنیا کې زندگی الټ پلټ زندگی د الله او د الله د رسول د تعلیماتو خلاف تیر کړی وي، وای د الله د رسول چهره تصویر پټو پیژنې دا ورته وخی الکه کرامت صاحب دا پیژنې الکه فلانکیا دا پیژنې الکه فلانکیا دا پیژنې دا به ته داسې ګوري دی پټو کې بسوک وي جناب محمد رسول الله جناب محمد رسول الله دی مړی ته وای دا پیژنې نو دا مړی چې کله دی تصویر ته وګوري بیا به ځان ته ګوري چې کله د ځان څنګه جوړ وي هغه شان رپورټ به ورکوي هغه شان خبره دغه په دې خوله باندې الله د طرف نه راوځي نو چې کله د چهره د جناب محمد رسول الله د چهره موافق وي دا به وي دا محمد رسول الله دا زمونږ پیغمبر دی کنه دا د الله اخري نبی دی کنه دا محمد رسول الله دی او چې کله د چهره د 15 فوټه بدن د محمد رسول الله د طریقې نه خلافي د شکل او شباهت نه خلافي دا بچغه وي لا ادري لا ادري لا ادري نه پويګم دا سو ما محترمو نو ان شاء الله توبه وباس ان شاء الله پر راس باندې راشو ان شاء الله ننم الله صلح ته تیار دی کنه دیتا تیار دی کنه دیتا هر سړی خپل گریوان کې سوچو کی څومره ګناهونه دي کړي څومره د الله نافرمانی دي کړي څومره بے حیايي دي کړي څومره منځونه دي قضا کړي څومره د مور او پلار نافرمانی دي کړي اوس هم ته خوش قسمت ای چې ژوندې نو الله پاک فرمای یو ځل اوسم په اخلاص سره توبه وباسا په اخلاص سره توبه وباسا اے بنده زبر ټول ګناهونه معاف کوم په داسې حال کې کراغي چې زدر نه خفوم بیا بس ساده پر ډیر هلاکت وي نورونو اوس چې کوم دې موږ سره موقع شته نه سیلاب وهلي نه زلزلو متاثر کړي نه سیلاب وهلي او نه زلزلو متاثر کړي ژوندي الحمدلله وای ژوندي الحمدلله د الله د عذابونو نه محفوظ یو به وای الحمدلله موږ ته پته نشته چې د الله کوم عذاب موږ او تاسو ته انتظار کول والد دا اوس پته نشته چې پیلنی اسمان کې دی دویم اسمان کې دی دریم اسمان پیلنی اسمان ته را رسیدلې دی ورېزو کې انتظار کې دی باندې رونو نو که اوس موږ په اخلاص سره توبه وایستا راکته شوی عذابونه به الله واپس کیږي واپس نه یو ځړکی ورکو په افغانستان کې تکړه ځوانان تکړه مالدار تکړه خسته خلک داسې ولاړ وتی خوري څه چلو شو کور روان شو دکانونه وران شو بچی مې چې کم دی ټول ملبه کې گیر دي خزه مې ملبه کې گیره ده مور پلار مې لاړه موږ به کله به اثر وکړو کله به زما محترم صحیح په مسلمانی کې راځو کله به موږ چې کم دی په صحیح معنو کې مسلمانان کیو دی وجه نه درخواست کوم اوس هم را سره موقع شته ان شاء الله خپل دا ډیکوریشن د جناب محمد رسول الله د ډیکوریشن برابر دا خو زمونږ په وس کې ده کنه په وس کې دام نشته دا ما چې پټکې والے ګیره مې پریخي زما محترم زم ستاسو وانت کې ګوننګارم زه سفرشته نیم زه اسمان نه نیم را کوشش چې ام ستاسو بچیم ام ستاسو د چا پلارم د چا رورم د چا خاوندم د غشان تاسو د چا پلارانه د چا خاوندانه د چا رونه د چا بچی داسې ده کنه دا غشان زم د چا بچیم زم ستاسو وانت کې یو عام انسانم ستاسو وانت کې یو غندنو ثینه جوړم خو لیکن ما پټکې والے دی مال ته حدیث متعلق کړي چې الله رسول به پټکې پسرول د الله د رسول خستګی روا الله رسول خپل پنسي اوچته ساتلی الله رسول چې په باتروم تتلو نو داسې بدلو الله رسول چې په جمعات تتلو نو داسې بدلو الله رسول چې بچا سره خبرې کولې نو داسې انداز کې ادب احترام اخلاق انسانیت الله رسول به همدردی کوله الله رسول په زناورم خفه کېدو الله رسول به یو قرضدار براغه پیسې به غوښتي په مړی کې به ولاغه رومال به دومره تاو کو الله رسول سترګې بروتلې الله رسول فل اختیار لري چې زما محترم ختم کی نیست او نابودی کی الله رسول اخلاق چې د په ما باندې قرضه ده زه ته پړم ما ورته ویلو فلان کې ټیم کې به پیسې درکم خو را سره نشته خیر دی زما صحابو دې ته سموای الله رسول له زنانه کړه اخلي کله وطن پری دی الله رسول هغه ټول پن په سر باندې دی ور سره وړي دلته نه ولې زی اے بیبي اے زنانه اے موري اے اجاني تدا کله وطن ولې پری دی دلته یو کس پیدا شوی خلک د خپل دین نه اړي وته وی ته چا غلط پې کړی هغه هم دا زېما هغه زنانم کلمه وی مسلمانی ډلې خلک او زمونږ او تاسو مسلمانی رشتہ داری مور او پلار رور او خور دا خلک ګوري زما محترم دین اسلام نه پسړه توريږي الله له بس جواب ورکو محمد رسول الله له بس جواب ورمخامخ یو کنه ورمخامخ ځان له زور ورکوم دی وجنه درخواست کوم څوک به توبه وباس ان شاء الله 15 وخت د موز اهتمام به شروع کو د والدینو خدمت به شروع کو ان شاء الله خپل جمعتونه آباد کو او روزانه په بستر باندې محاسبه کوا سار نماز وتنه پوری څومره دی الله راضي کو او څومره دی خفه کو څومره دی نیکی کړي او څومره دی بدی کړي څومره منځونه دي د جمع سره کړي او څومره دی بے جمع کړي څومره دی قضا کړي او څومره دی ادا کړي کو ان شاء الله
دا ټوله محاسبه به کوو ان شاء الله په بستر باندې کینو یا الله ستا د رضا دپاره ما پسې چا غیبت کړي چا کنزل کړي چا ما پسې څه خبرې کړي ما ستا د رضا دپاره ټول معاف کړي ما معاف کړه کو به داسې کنه کو ان شاء الله الله دې په دې ټولو خبرو د ډېر عمل کولو توفیق را نصیب اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين سنتك يا الله مبارك